اوس بعض خلکو پسې دومره اوږده سپي رواني مونږ چې سپي هغه ځای کې موینو نو ځان دلته دعا کوو چې خدای خو زمونږ خواله رانشي ګنده شی دی نجس دی لاړې نجسې دي که د سره ولګېدې پلیتې شوې کپړې مچان ورپورې تاوي څښا پسخا شی دی کله خولې در واچوله ویې خوړې نو دومره خراب جراثیمې دي حضور پاک علیه السلام مبارک وایي چې سپی د چا په برتن کې خوله وي نو زمونږ د احنافو مسلک خو دا دی چې 3 ځل به وینځي خو حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا وایي امام احمد بن حنبل رحم الله مسلک دی چې 2 کراته به وینځي او په اتم ځل باندې په خاورو مګي ځکه د خاورو کې انټي وایرس پراتی نو دومره پلیت شي او یار خلکو بازار سره روان کړي خو لکه وای لاس منډي نه څه زده تاسو وایم دا سړی کسبې نه دی نو سپینه کم هم نه نو کو سو وایم چې لکه دا سړی سپې دی خنزیر دی نو کنځلې پاغي خپکیږم نو ولې خپکیږي پښپاړه سپې دی ول لسم پکې ته او سنډا د میخياري څوک د چا مرګري خو ما شي وی کنه څوک اجلاګانو سره ګرځي وغه اخلي پخلي کوي نو هغه ته وځي اجلا نه وایم سبا وته هغه ته شیخ الحدیث وایو دا مفتی صاحب دی شیخ الحدیث دی سلويخ چلو میاشتې لګولي تازه راغلی دی دته به شیخ الحدیث صاحب وایم مفتی صاحب بوته وایو امیر صاحب بوته وایو د کچې دی اجلاګانو له پخلي کوي او هغه مجاهدین دي د خدای په لار کې jihad کوي ولی خپه کېږي د خدای بنده تعالی خو ما ډېر لوی اعزاز درکړ چې کوم ځای کې ګرځې وي هغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل د یار او د دیار غېږو کې مري تا ته خو د ناندان شهید خطاب درکول پکار دی چې په تندي درته سړی ولګي چې دا د اجلاګانو مشر دی د ګورو دی د ګورو صاحب دی او چې سپي ګرځئ نو هغه ته به مو وایو چې هلکه د سپو مشر دی یا مطلب اوس دته څه وایي لا چې د سپو سپي ساتي چې دته به لا په پښتو کې څه وایي